د چا چې مور پلار ژوندي وي او دا کس قرباني کوي نو آیا دی باول د خپلې قربانۍ فکر کوي که نه مور او پلار له به خامخا په قربانۍ کې حصه نیسي؟ ګوره جي په دې مسله باندې ځان پوه کوئ. ګوره ډېرو پښتنو موږ سره رابطې وکړې او ډېر پښتانه په دې غلطۍ کې مبتلا دي چې د ناپوهۍ د وجې پې واجب پاتې شي او دوی ګناهګار وګرځي. صحیح شوله. دویمه مسله دا وکړه چې مور او پلار یا په مور او پلار کې یو کس وفات شوی دی، هغوی پسې ته قرباني کې او حصه ورله نیسې، نو د دې مسله څنګه ده؟ او که قرباني دې وکړله نو دغه غوښه په خپل استعمال کې راوستی شي که نه، دا به ټول په ټوله په فقراو او په مسکینانو تقسیمي. نو په دې اهمو مسلو باندې ځان پوهه کوي. ګوره جي اول مسله داره تا قرباني کول او مور او پلار دې ژوندي دي، نو که مور او پلار سره ذاتي پیسې شته، پخپله د نصاب خاوندان دي، سرمایه ورسره شته دی، نغدي دي، سونه چاندي ده، د تجارت سامان دی، د ضرورت نه زیاتي